أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله مولانا العظيم درود پاک کو شوق سروي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه زد ټول نمخ کې خپلو ګرانو ملمنو خاص کر علماء کرام طلباء کرام راغلي ملمانو چې څومره دي د بار کولو راغلي دي د خپل کړي دي شيوخ دي ټول ته د زړه د کومې نه په خیرالې وم شکریا ادا کوم د شیخ صاحب راتلو پورې یو 2-3 منټه مشغول بشو چې هغه راشي زمونږ شیخ صاحب یو شاه صاحب او سابق صاحب را روان دي حاضرینو الله جل جلاله فرمایي کوم مختصر آیات مبارک سورۃ یاسین چې ما وی د انسان موږ هغه اعمال لیکو چې د کوم په ژوند ژوندۍ باندې کوي لکه موږ سار مسکړ دې بیګا مونږ مکړ دې ان شاء الله ماسپخین کې ژوند دي مثبکو نور منګه اعمال کو دا زمونږ د پاره لیکل شي کاغه نیک عملونه دي کاغه بد عملونه دي د بدو خلقو د پاره بد عملونه لیکل شي د خو خلقو د پاره ښه عملونه لیکل شي هر چاته خپل سزا او جزا به ملاويږي دا زمونږ عقیده دا زمونږ ایمان دی لیکن الله جل جلاله فرمایي وآثارهم منگر دے خلق و آثارم لکو آثار ډیره معنی دی خو یو معنی تا کوم یو معنی دارا انسان چې کوم د مرګ درست کوم اثر پرېږدي الله و یې منګ لیکو خدای نه که یو سړی وفات شي او د وفات نه وروسته هغه شراب خانه پرېږدي جوا خانه پرېږدي دم خانه پریدي یو بل د گمراهۍ یو ځای پریږدي د مړ شي په قبر کې پروت دي چې څومره خلک په هغې باندې عمل کوي دته ګناهونه رسېږي مړ دی لیکن د مرګ نه وروسته د هغه عملنامه د ګناهونو نه ډکېږي الله دې موږ د دې نه بچ کړي امین وایي الله دې موږ له داسې اعمالو نه بچ کړي چې هغه زندګۍ اعمال خو څه کوي چې د مرګ نه وروسته راپسې هم ګناهونه لیکي او بل یو سړی دی هغه خپله زندګي چې کوم دی هغه په نیکو اعمالو کې تېروي لیکن د مرګ نه وروسته د هغه نه یو شیز پاتې شي جومات ته پاتې شي مدرسه ته پاتې شي مسافرخانه ته پاتې شي یو کوی کې نسته وي چاله قرآن اغوستی وي کتاب یې اغوستی وي چاله خپل تربیت ورکړی وي علما ناس ماله خبرې بالکل بې ادبي ده لیکن د یو حکم دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان وفات شي عملنامه یې بند شي لیکن د دریو کسانو عملنامه نه بندېږي یو هغه انسان چې هغه په خپله زندګۍ کې صدقه جاریه کړې وي د صدقه جاریه بله مثالونه دي دا مدرسه ده په دې کې چا ځمکه ورکړې ده په دې کې چا پیسې ورکړې دي په دې کې چا خښتې اخیستې دي سیخ سیمټ یې اخیستی دی یو د خپل وس مناسب یو 15 روپۍ ورکړي دي هغه الله قبول کړي وي قسم دې نه به ته یې نه به زه یمه او دې کې چې څومره اعمال کېږي انشاءالله قبر ته به ثوابونه رسېږي پل دې جوړ کړی دی مسافرخانه دې جوړه کړې ده کوی دې که نسته دی زمونږ معاشره کې یو خبره ده په اجماع باندې هم ما کړې وه که چې د هغې باندې موږ ځان لږ پوه کړو دا مدرسې به چاته محتاج دا خانقاهونه به چاته محتاج نه هغه رواج شوی زمونږ کلي کې زمونږ په کلي کې دا زمونږ کلو کې بلکې دا رواج دی لارې مړ شي مور یې مړه شي رور یې مړ شي
لسپیکر ته ودرېږي پلان کې مړ دی سبا به 2 بجې جنازه کوي که نه سبا به 10 بجې جنازه دا اعلان کوي خو بیا چې کله ورپسې خیرات کوي نو بیا اعلان د خیرات نه کوي اله به ستا دا خیرات وي په دې ځان پوهې کې علما ناست چې دروغه ماله شاته نه آواز راکړه اله به دا خیرات وي مړي پسې چې دیګونه پاخه کا کټوي پخې کا بل یو خیر و خیرات یو خوراک پوخ کا او راشه دې سپیکر ته ودرېږه چې زما د پلار خیرات ته ولا راځي بالکل دا خیرات ته یا دې مرغوس کې هم دا ما په خپل اته میاشتې تېرې کړې دي هم دغه طریقه ده د غم ډوډۍ هغه دغسې کوي چې مړي پسې خیرات کوي نو خیرات پوخ کوي هېڅ چا ته خوا د ګاونډي ته هم پته نه الو سپیکر کې ودرېږي وایي خدای وبخه د پلان کې خیرات ته ولا راځئ دې ته ویلی شي خیرات نو د جنازې دپاره پس سپیکر کې اعلان کې او چې بیا کله خیرات کې نو بیا کارډونه چاپ کې بیا پکې غوړ ګوري بیا د بدل خلک پکې ګوري هغه غریب او عجز خلک چې ستا په ګرمۍ کې سړځۍ کې ستا د پلار جنازې له راغلي دوا له راغلي ستا ګاونډي دی هغه خبر نه دی هغه ته چا وینا نه ده کړې خوا کې ستا مدرسه کې طالبان دي هغوی ته وینا نشته دی هغوی خبر نه دي د مردانه د پېښور د یو ځای بل ځای به راځي څه د پلانکي د پلار خیرات دی پام کوه دا خیرات نه دی دا خیرات دې ته دعوت وایي دا دعوت دی دې ته دعوت ویلی شي خیرات ورته نه شي ویلی که خیرات ورکول غواړي او خیرات خپل پلار مور ته پیدا رسول غواړي راشه د رسول الله دا صحابي نه چل زده کړه سعد رضی الله یو صحابي دی مور یې مړه شوې وه حضور پاک ته راغی حضور زما مور مړه شوې د پلار پسې مور پسې څه خیرات وکړم نبی علیہ السلام فرمایل سعد د اوبو خیرات ورپسې ماءً د اوبو ځکه په عربو کې اوبه نادرې دي سعد رضی الله په هغه پیسو باندې کویه وکنستو بوکا او سرخا او د هغې څه انتظام هغې وله وکړو د پاسه یې پې بورډ ولګو هذا لام سعد دا چې کوم دی د دې ثواب دی سعد رضی الله مور ته رسېږي په ایمان یې وایي که چېرې دا رواج موږ دې کلو کې شروع کړو جومات ته محتاجه شي جومات ته موږ چاندې بیا د بیل دپاره وکړو د پوړ دپاره به وکړو د مدرسې دپاره بیا موږ وکړو خو دا نمایش غرض خیرات یې غرض نه وي که خیرات کې دا نه چې دا خوا کې ستا جومات دی هغه جومات کې دا پیسې ولګو یو مدرسه په هغې کې ولګو لار جوړېږي په هغې کې ولګو یو غریب سړی دی کونډه ده یتیم دی د هغې څه انتظام نشته هغه پې کار روان کا هغه به تا ته دعاګانې کوي دا به ستا صدقه جاریه حضور پاک فرمایي بنده چې وفات شي عملنامه بند شي مګر د 3 کسانو عملنامه نه بندېږي یو صدقه جاریه او دویم چې نیک عمل اولاد یې پرېښودی وي نیک عمل اولاد هغه ته دعاګانې کوي بس زموږ شیخ صاحب راورسېد خبره بس کوم او دریم چې علم یې زده کړی وي بیا یې خور کړی وي الله جل جلاله موږ نه داسې اعمال توفیق راکړي چې موږ قبر کې پراته یو او موږ ته ثوابونه رارسېږي په خپله زندګۍ باندې خپل بچي چې کوم دی هغه دین ته وباسئ خپل بچي دین ته وباسئ داسې الله به وله زندګي تېروي داسې به بادشاهان نه تېروي زمونږ عقیده دا ده چې دا بچی به بیا سبا څه خوري دی به بیا څه کوي الله چې طلباو له علماو له دیندارو له کوم رزق ورکوي د دنیا مثال خو د سوري دی د دین مثال د نور دی چې کوم بنده نور پسې منډه وی سوری په خپله منډې وی او چې کوم بنده سوري پسې منډې وی بیړه به یې غل کړي چې خو دا سوری به را لاندې نه کړي د دې وجې نه موږ او تاسو دا مجلسونه دې لپاره کېږي چې موږ او تاسو لږ سوچ فکر پیدا شي د آخرت دپاره ځان نه جمع کړو مسافر یو ټول هېڅ پته نه لګي د دې دنیا مثال څه دی حضور پاک فرمایي یو سړی سمندر ته ګوته ښکته کړي د ګوتې سر به څومره اوبه راشي یا رسول الله 1 ساس کې 2 ساس کې د دې دنیا زندګي خو دغه 1 ساس کې 2 ساس کې که 80 کاله عمر شه 100 کاله عمر شه ناڅاپه مرګونه دي مرګ را روان دی د مرګ دپاره دې څه کړي دي معمولي سفر دپاره خو بیگ ځان له ډک کې د کړو پیسې په جیب کې واچې
انتظامو کې لیکن ډېر لوی سفر را روان دی. د هغې لپاره موږ او تاسو څه کړي دي چې موږ او تاسو خپل ځان لپاره تیاری وکړو. الله تعالی دې موږ تیاری توفیق راکړي. څومره میلمانه چې راغلي دي، علما کرام راغلي دي، طلبا راغلي دي، الله تعالی ټول له اجر عظیم ورکړي. دا ناسته دا محفل زموږ ټول لپاره د خیر او د برکت ذریعه وګرځي. دا تاسو دې دور فتن کې په دې مصروفیات وخت کې چې راغلي واقع چې تاسو د الله سره مینه ده، د الله دین سره مینه ده. هېڅوک چا پسې کوڅې ته نه تللی، په محبت او په مینه باندې الله تعالی چې کوم ټول خلک دلته حاضر کړي دي، الله ټول په ډکو جولو سره واپس کړي. زمونږ ستاسو ټول نوجوانان او ټول بوډاګان ماشومان ټول دیندار کړي او زموږ ټول خاتمه الله تعالی په ایمان کړي. وآخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.